السلام علیکم ملګرو. د هر قسم جادو او کوډ وغیره نه جدا کېدلو او د حفاظت لپاره ضرورت د حضرت کعب احبار رضی الله تعالی عنه صحابي دی. په موطا امام مالک رحمت الله علیه کې حدیث منقول دی او یو څو کلمات دي چې هغه پابندۍ سره زه وایم. که چېرته دا کلمات نه وي نو یهودیانو به ما نه د جادو په زور سره خر جوړ کړی و. جادو کېږي، جادو حق دی. د دغې نه د حفاظت لپاره دا یو څو کلمات کې هغه وایي چې پابندۍ سره څوک دا وایي نو اول هر قسم جادو نه که ډېر سخت جادو ولې نه وي الله تعالی بیا ته په امن کې کړي. چې خلکو د هغې نه تپوس وکړو چې هغه کلمات کوم دي، ناغي ورته دا کلمات وښودل: اعوذ بالله العظیم الذي ليس بشيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. دا کلمات چې څوک وایي نو د هر قسم جادونه به الله تعالی په امن کې کړي. هغوی د دې مبارک کې دقه فرمایلي وو او دا حدیث دا الفاظ په معارف القرآن صفحه نمبر 276 جلد نمبر 1 کې موجود دي. دا عمل که چېرته په چا باندې د جادو یره وي لکه چې په ما باندې جادو کېږي یا هر چاله دا پکار دی چې دا وایي نو هر قسم د جادو نه به په امن او امان کې وي. الله تعالی دې موږ ته د هر قسم شرور او فتنو نه امن او امان راکړي. الله تعالی زموږ حامي او ناصر شي. هذا واخر دعوانا.